بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو تاسو پورې زموږ سوات او زه افتخار احمد زمان یم. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې 12 اګست د پښتنو د تاریخ هغه ناوړه پیښه او هغه توره ورځ چې په کومه ورځ باندې د پښتنو یو شمېر مشران او د هغې پښتانه چې دي نو هغه ووژلی شو. دا بالکل د پاکستان د ازادېدو ټیک یو کال وروستو یا څه کم لږې ورځې وروستو چې د پاکستان د ازادېدو به یو کال پوره کېدو، خو د دې صوبې د پښتونخوا صوبې د دې ګورنر قیوم خان چې کوم د کشمیری و هغې چې دی نو د پښتنو په یو پرامن احتجاج باندې چې دی هغه ظلمونه وکړل چې هغه د تاریخ حصه پاتې شو او د تاریخ برخه ده. او نن دغه تاریخ چې دی نو دا پښتانه کال په کال مانځي. دغه ورځ چې دا د دغې چې کوم شهیدان دي هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او د خدای څخه نه دغه امید لري چې پر روان وختونو کې داسې بدې پیښې چې دی داسې ناوړې پیښې چې دی هغه مخې ته رانشي. په دغه حواله باندې نن چې دی نو زموږ سره سابقه منسټر واجد علي خان چې دی هغې موجود دي. د هغې سره به هم خبرې کوو. هغې هم د دغې تاریخ په اړه باندې چې دی ډېر معلومات لري او بیا د دې تحریک په حواله باندې به د هغې سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه ښایسته لاله د وخت راکولو. خوشحاله اوسئ چې تاسو ما له مقرر کړه، تاسو سره مخامخ شو. ښایسته لاله دا راته ووایه چې کم دغه ناوړه پیښه چې دغه توره ورځ چې اوس هم خلک مانځي چې پاکستان آزاد شو، مونږ دا دی چې په 2000 کې ناست خو هغه پیښه چې دغه مونږ نه دی هېره کړې، خلک یادوي. د دې وجه څه ده او د دغه تحریک چې په تیر د انګریز سامراج مخه کړې وه او بیا د دې استعمار داسې په سختۍ سره مخه کول او په هغې کې هم د عدم تشدد لمن کلکه نیول، تاسو څه ګڼئ دې تحریک ته تاسو په څه نظر وګورئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ده چې د قومونو خپل یو تاریخ جوړیږي او په تاریخ کې د هغوی داسې مواقع راځي چې هغه ورځې بیا ټول عمر خلک منځي. د هغې وجه چې د هغې خپل تاریخي اثرات دي. د بابړې نه مخکې چې د ازادۍ جنګ او د ازادۍ په جنګ کې پښتنو له ټولو نه زیاته قرباني ورکړې ده او د دې په هغه ټایم کې چې باچا خان د خدای خدمتګار تحریک مشر و او په زرګونو خدای خدمتګارو په عملي د ازادۍ په جنګ کې شامل وو. په زرګونو خدای خدمتګار جیلونو ته تللي او د ازادۍ جنګ چې خپل منطقې انجام ته ورسو. خو بیا هم چې پاکستان جوړ شو، باچا خان چې دی هغه قائد اعظم محمد علي جناح ته یو آفر وکړو، یو چې ته مطلب د ازادۍ جنگ ختم شو، ملک جوړ شو، دا زمونږ او ستاسو مشترکه ملک دی. د قانون ساز اسمبلی د غړي په حیثیت باندې باچا خان حل پورته کړ او په هغې کې چې کوم تقریر وکړو نو هغې کې قائد اعظم ته د ټولو نیکو هیلو اظهار هغه وکړو او آفرز یې ورته وکړل او بیا یې ورته مطلب د خدای خدمتګار د سردریاب د هغې دعوت هم ورکړو چې ته سردریاب ته راشه او خدای خدمتګار چې دي او دا به ستا استقبال وکړي، ته به د هغو هغه نظم و ضبط وینې، ته به د هغو هغه کارکردګي وینې، ته به مطلب د خدای خدمتګار نه خبر شي او هغه دغه چې دی هغه دعوت چې دی هغه قبول کړو. د بدقسمتۍ نه دوه واقع داسې دي چې هغې د دې ملک کې ډېر دورس نتایج چې د هغه پیدا کړي دي او هغه اثرات چې دي هغه زموږ په تاریخ باندې موجود دي. یو خو دا چې کله پاکستان جوړ شو نو دلته کې د خدای خدمتګار حکومتو اکثریتو به کې هغې حکومت چې د هغه ډسمس کړی شو او یو داسې سړی قیوم خان یې د دې صوبې وزیر اعلی کو چې د هغه سره اکثریت نه و، خو مطلب په جعلي طریقه باندې په غیر جمهوري طریقه باندې هغه وزیر اعلی شو. او دویمه پیښه چې هغه هم په دغه وخت کې وشوه چې کله باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د طرفه قائد اعظم ته آفر وکړو، هغه ته مطلب دعوت ورکړو د خدای خدمتګار د سردریاب د مرکز او هغه کله قیوم خان چې دی هغه دغه دورې نه هغه منع کړو او ورته دا یو ذهن کې خبره ور واچوله که ته لاړې خدای خدمتګار ته به وژني مړ به دې کړي او هغه دوره ملتوي کړه او د خدای خدمتګارو هغه دعوت چې دی هغه مسترد کړه. زما په خیال دا دویمه ډېره غټه واقعه وه چې د دوو غټو لیډرانو په منځ کې که دغه ملاقات شوی وی نو د پاکستان تاریخ چې دی هغه به دا نه و دا چې کم دی
دا به ډېر بدل و، دلته به جمهوریت مضبوط و، دلته به جمهوري عمل مضبوط و، دلته به پولیټیکل پارټۍ موجود وي، دلته کې به د قومي سوچ چې دی هغې به وده کړې وه، دلته به جمهوري ادارې چې دی هغې به خپل یو په شان او په انداز باندې به هغې تر اوسه پورې به قایمې پاتې وي، آیین به په وخت باندې جوړ شوی و، آییني ادارې به جوړې شوې وي، دا عمل چې دی دا د جمهوریت پټلۍ ته به ختلی او دا به هم داسې یو جمهوري عمل به لکه څنګه چې هندوستان آیین مخکې جوړ کړو، داسې هغه خپلې ادارې جوړې کړې، داسې د هغه جمهوري سیټ اپ چې دی مضبوط شو، داسې په دې ملک هم جمهوري سیټ اپ مضبوط شو، خو د هغه دعوت په سازش په انداز باندې هغه ناکامه کول، دلته جمهوري حکومت ختمول، دا مطلب دوه داسې واقعې وي چې هغې د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې ډېر ټول اثرات چې دي، ډېر خراب اثرات چې دي اچولي چې د هغې نه تر اوسه پورې د عمل چې نه دی وتی. چې کله خدای خدمتګارو یو پرامن مظاهره په باباړه کې جوړ کړه او په هغې کې په زرګونو خلک شامل وو، په هغې کې ماشومان وو، په هغې کې زنانه وې، په هغې کې مطلب د خدای خدمتګار وو او هغې نه مطلب د قیوم خان په دور کې چې دا پاکستان جوړ شوی و، دا 48 او د هغې نه مطلب فوج پولیس چاپېره شو او په هغې باندې یې خپلې غډزې وکړې او په هغې کې سره پاسه 600 خدای خدمتګار، په هغې کې زنانه هم وي، ماشومان هم هغې وویشتل، هغې شهیدان کړل، په هغې کې قرآنونه شهیدان شول چې زنانه هم قرآنونه راوویستل او دې ته منت کوو چې مطلب نو دغه مه کوئ، خو هغه ظالمانو چې دی هغه ډزې ونه ورتولې او مسلسل هغه فایرنګ وکړو او بیا ډېره عجیبه واقعه، تاریخي واقعه چې کم خلک په دې کې زخمیان شوي وو یا مړه شوي نو په هغې پسې د هغه ګولو خرڅ ولېږو چې په تاسو باندې د حکومت پاکستان د ګولې استعمال شوي دي چې هغه په تاسو باندې دومره پیسې لګېدي دي، د هغه زخمیان نو دې نه پیسې وصولولې، دا قیوم خاني دې ته به قیوم خاني دور دی، دا ناوړی دور، دا غیر جمهوري دور، دا د ظالمانه دور، دا چې په هغه وخت کې شوی، په هغې کې د دې پښتنو په سوونو خلک چې هغه شهیدان شوی دی، لکه څنګه چې واقع په جلیان والا باغ کې شوی وه چې په هغې کې مطلب چې هغه یو انګریز هغه ولګېد او هغه جنرال ډایر و، زما په خبر نوم خو ماته پوره نه دی یاد، خو هغه مطلب داسې ډزې وکړې او په سوونو خلک یې په هغې کې شهیدان کړم. دغه غټه واقعه چې د هغه بابړې واقعه وه چې تر اوسه پورې موږ پښتانه هغه منځو او دا تاریخي سبق د خپلو بچو ته د خپلو خلکو ته ښیو چې دا ملک چې آزاد شوی دی په دې کې د پښتنو وینه څومره توی شوې ده او چې کله هم په دې ملک کې د پښتنو وینه توی شوې ده د هغې نه وروسته بیا تاسو ګورئ چې څه حالات جوړېږي. نن هم د پښتنو وینه تویږي، په سین کې تویږي، په کراچۍ کې تویږي، په کوټه کې تویږي، په پېښور کې تویږي، په سوات کې تویږي، په افغانستان کې تویږي، هر وخت چې د پښتنو وینه تویږي او د هغه وینې نه بیا نوي خلک پیدا کېږي، نوي بسرې ته پیدا کېږي، نوی سوچ ته پیدا کېږي، نوی فکر ته پیدا کېږي، خو بسې اب د پښتون قومیت وي، اب د پښتنو د ترقۍ وي، اب د پښتنو د آبادۍ وي، اب په دې ملک کې د باعزته ژوند وي، اب په دې ملک کې د پاکستان په وسایل کې خپله حصه وي، اب په دې ملک کې د خپلې ژبې، د خپل ثقافت، د خپل کلتور د هغې تحفظي. په دې حواله باندې د باچا خان سوچ چې 100 کاله وشو چې نن هم جمع دی او آینده 100 کاله به هم جمع دی انشاءالله تعالی. پښتانه چې دي دوی به د خپل ژبې سره، دوی به د خپل کلتور سره، دوی به د خپلې خاورې سره دوی به مینه کوي، دوی به د دې لپاره وده کوي او ټول تعلیم یافته ځوانان چې پرون پښتنو کې تعلیم نه شو کمه وه، نن د خدای پاک فضل سره زیات پښتانه زلمي چې دي هغه ایجوکیشن کې چې دا ډېر مخکې دي، اعلی عهدو ته رسېدلي دي. اب خپل د خاورې نه، د خپل ځان نه، د خپل سوچ نه، د خپل کلتور نه ځان شوکی نه، خو اب په دې کلتور سره مینه هم کوي، د دې د ودې لپاره خپل صلاحیتونه هم استعمالوي. ښایسته لاله دا راته ووایه چې یو مهم تپوس تاسو نه په دې وخت کې کومه چې عوامي نیشنل ګوند چې دی نو هغه د قومي وحدت خبره کوي. په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو یو غیر پارلماني تحریک چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ دی، تاسو دغې ته په څه نظر ګورئ؟ عوامي نیشنل ګوند دغه آیا دغه تحریک چې دی د دغې ملاتړ کوي یا تاسو څه ګڼئ چې په راروان وخت کې تاسو د هغې سره یا د ضم کولو په عوامي نیشنل ګوند کې داسې څه آیا په دغې حواله باندې تاسو سوچ لرئ یا عوامي نیشنل ګوند دغه تحریک ته په څه نظر ګورئ؟ داسې ده چې په هر قوم کې، په هر وطن کې د مختلف تحریکونه چې هغه شروع کېږي او دا تحریکونه خپل مقاصد دي، خپل مقاصد ته ځان رسوي.
په دې حواله باندې منظور پښتون یا علي وزیر یا محسن داوړ هغه چې کوم غورځنګ شروع کړی دا هغه خپل پرایورټیز دي دا هغه خپل اهداف هغه ته بزن رسي ان پی چې د 1300 کالو پارټي دا د خپل اهداف دي د خپل یو تاریخي رول چې ادا کړی دی رول ادا کوي رول به ادا کوي ان شاء الله تعالی دا چې مطلب نور پښتانه خپل تنظیمونه لري ګوندونه لري نو زما په خیال باندې من داغو د ګوند کې دنه څه خبره ځکه نشو کولی چې دا داغو خپل هدف دي داغو د خپل هدف ته ځان د رسول لپاره داغو خپل طریقې داغو خپل آئینی خپل منشور به هغه ته بزان رسي نو موږ داغو د هدف نه غندنه کو چې هغه ته موږ ریکارډ جوړ شو هغه خپل ځان په سیاسي انداز باندې خپل اهداف ته رسي موږ په خپل سیاسي انداز باندې خپل اهداف ته رسو موږ د هر دور نه تیر شو موږ د انګریز د دور نه تیر شو موږ په پاکستان کې د ماشالله دورونو نه تیر شو موږ د فوجي دورونو نه تیر شو موږ د سیول حکومتونو نه تیر شو موږ هر وخت چې د کباچا خان ولی خان اسپندیار ولی خان او نن هم من دی چې زموږ مقصد چې د هغه د پښتنو ترقي ده د پښتنو آبادي ده د پښتنو خوشحالي ده د پښتنو وحدت ته د پاکستان په دې پریم کې دنه د دې لپاره د صوبائی خود مختاري د دوی لپاره په خپل خاور باندې د وسایلو د دوی د روخانه ژوند لپاره مطلب مسلسل جدودجهد دا زمونږه مرام دی دا زموږ مقصد دی او موږ چې په کوم سنګل کې ناسو ان شاء الله تعالی دې سنګل عمر له پښتنو جنگ کړي د دې د جبي جنگي کړي دي له دوی د کلچر جنگي کړي دي له دوی د خاوري جنگي کړي دي له دوی کې د کلخ دورانې دو جنگي کړي تاسو ګورئ چې مطلب نن پښتانه چې دي هغه په پاکستان کې په دوه وحدتونو کې دي یو په بلوچستان کې پښتانه دي یو دلته زم بل هدف دار چې موږ لوی پښتونخوا جوړو کو چې مله هغه په دې کې شاملي موږ هم په دې کې شاملو د پښتنو په منځ کې دا کار خاصه دا هم ونړيږي لکه څنګه چې د قبایلو او دا کار د منځلاړه موږ غواړو چې هغه پښتانه د پښتانه یو وحدت کې شي دین یو لوی قوت جوړ شي د دین یو لوی طاقت جوړ شي زمون هدف چې دي هغه بالکل واضح دي موږ په عمل کې د پارلیمان حصہ یو موږ په عمل کې پارلماني پارټي یو موږ په عمل کې جمهوریت سیاست کړی دی موږ په عمل کې د خلکو د بنیادی حقوقو جنگ کړی دی که د عمل کې د هر سړي جمهوریت ته خطره وه موږ په ماډي کې شامل پاتې شو که په عمل کې جمهوریت ته خطره وه موږ د قومي اتحاد دغه پاتې شو که په عمل کې د وړو قومونو جنګو نو مطلب موږ باچا خان جی ایم سعید موږ ټولو عوامي نیشنل عوامی پارټي جوړه کړې وه که دلته ضرورت شو نو موږ د سین بلوچستان د پښتونخوا هغه ټول مترقي قوتونه هغه جمهوري قوتونه هغه قوم پرست قوتونه هغه موږ کیو کړی موږ ته عوامي نیشنل پارټي چې هغه جوړه کړې ده نو هر وخت ان په خپل رول ادا کړی دی هم به ادا کوي ان شاء الله تعالی خو موږ د پارلیمان ایسیو موږ په پارلیمان باندې یقین ساتو دغه پارلیماني سیاست په حواله باندې په میدان ته موږ اتلسم ترمیم منظور کو په اتلسم ترمیم کې د دې صوبې نوم راغی پښتونخوا په اتلسم ترمیم کې د ولس وزارتونه چې هغه د صوبې ترالو په عمل کې چې کوم په ځګ وسایل پیدا کېدل په هغه وسایل باندې پښتنو د خپل اختیار میلاو شو مونږ غواړو دا چې نن ګیس تیل په عمل کې څومره معدنیات دغه اختیار چې د صوبې ترغه د ایجوکیشن اختیار ورته دغه ولس وزارتونه چې دلته رالل وس په کار دادي پښتون چې هغه خپل ځان مضبوط کړي د لپاره پلانینګ وکړي د لپاره خویژن ورکړي هر څو حکومت چې د بل پښتون حکومتي په کار دادي چې صوبایي خود مختاري چې کم شیان دلته راغلي دغه نه فائدہ والی او د خپل قوم ته فائدہ ورسي د ولست ته فائدہ ورسي زمزلمیانو ته فائدہ ورسي روزګار پیدا شي تعلیم راشي خصيحت فیسیلیټیز راشي د عمل چې ټول خلکو ته کولاو شي ټوریزم راشي نظام په خیال باندې کمنګه په صحیح طریقه باندې دلته حکومتونه کار وکړي زمون دومره وسایل دي چې نور خلک په دې وسایل ته پسیږي او دې ته به کړيږي ان شاء الله تعالی او دلته به مزدوري راځي پښتانه په خپل خپل باندې ولاړي روخانه مستقبل دی خو د پلانینګ ضرورت ته او د هغه قوت ضرورت ته چې هغه د خاورې کې زیری په دې خاورې کې پیدا شوی په دې خاورې کې لو شوی او ټول توقعات چې دغه د خاورې سره زما په خیال باندې نن د قوم له سوچ پکار دی چې تاسو پی ټی ای راوړئ یا بل پارټي راوړئ هغه تاسو جنگ نه کوي که تاسو جنگ کوي هغه ان پی کړی دی ان پی د لګټ راوړي دی او ان پی د تدخل راوړي ان شاء الله تعالی یاره مننه
کتونکو دا سابقه منسټر واجد علي صاحب تاسو د هغې خبرې واورېدې چې هغې وایي که د بابړې چې کومه توره ورځ ده هغه هر څومره په دغه ورځ باندې چې دی ظلمونه شوي وو، خو هغه خلک چې دی کم خلکو چې تشدد کړی او کم خلکو چې د تشدد لاره خپله کړې وه هغه خلک نن په بدو ټکو کې ستایله کېږي او کم خلکو چې د عدمي تشدد لمن کلکه نیولې وه او په دغې لار باندې د خدایي خدمتګار چې کوم تحریک او که د هغې وروستو د عوامي نیشنل ګوند کوم تحریک دی نو دغه تحریک چې دی دا به خپل مرام ته رسي، دغه دوام لري چې په راروانو وختونو کې د پښتنو د حقونو د ضبط کېدو یا د پښتنو چې کوم حقونو پامالي کېږي د هغې دپاره به دغه تحریک چې دی خپل جدوجهد چې دی هغه جاري ساتي. تر دې دمه خپل کوربه افتخار احمد زمان له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.